الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله شوق سردرود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزت مندو منگو تاسو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا محبت پا بنیاد طول دل تراجمش منس کی زمونگو استاسو نن دا جمکیدو دا ملاقات سبب عقیدہ ختم نبوت پدی مونگو تاسو یوزیشوی سنگ چی نن پدی عقیدہ جمعیو خدای دی مونگا داسی پا اوچت استرگو پا حوض کوثر دا امام الانبیاء سر میلو کی او دا ستڑی بم انشاءاللہ التا رنگ روڑی کا خیری انشاءاللہ چی دا امام الانبیاء دا حوض کوثر بم اللہ نصیب کنو دیسی سن ستڑی تین قربان انشاءاللہ اللہ دی دا حاضری زمون قبولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی در طولنا اول با پیغمبرانو کی سجنت تزد نبی اسلام در طولنا اول امام الانبیاء فرمائی زبد جنت دروازہ وٹم ما تبدن دینا تا جنت نکہبان آوازو کی من انتا سو کی میرے سلام ہوئی ما تبا دا جنت نکاحبان ہوئی چی من انتا سبورتو وقت چیزا محمد طلوع صلی اللہ منن دا اغی محمد پنم راجم شویو چی دا جنت نکاحبان بمڑم بیدانم موری چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چی کلی دا جنت نکاحبان موری نو دا جنت نکاحبان با آواز ورکی چی ماتم دا نمرا کردے شویو چی دا طولو نڑم بے با دا جنت دروازت نکو رازد اللہ حبیب دا طولو نڑم بے با زمون پیغمبر تا اللہ دا جنت دروازت انشاء او بیا پا امتونو کے با دا طولو نڑم بے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت جنت تداخل شی انشاءاللہ او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با امت کے با دا طول نڑم بے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنت تداخلی عجیبہ دا فخر خبر دا چی انبیاء کے با دا طول نڑم بے زبون پیغمبر جنت تداخلی او پا امتیانو کے بم در طولو نڑم بے امتی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنت تزی چی دا امام الانبیاء دا سفر ملگرے مو دا حضر ملگرے ہم مو غصی دا مدفن ملگرے دے او بیا بای دا محشر ملگرے
بیا به د حوض کوثر ملګری او بیا به د جنت ملګری ان شاء الله. هغه مرګتیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څخه مینا بکو د امام الانبیاء سره کلک مینا بکو خیر ان شاء الله مضبوط مینا بکو ان شاء الله سچا ټکا پکا مینا دروغ پکې نه چلیږي ښا دسی کمزوري مینې کار نه کوي دا دسی کلکی مینې غواړي. امام الانبیاء له یو نوجوان صحابي طلحه ابن براد نبی علیہ السلام ته یې پتا ډیر مین یم ډیر د باندې مین امتحان را باندې نه کوي دا مینه مې ګوري نه ولا رانه امتحان. نبی علیہ السلام ورته فرمایي اذهب فقتل اباک ورشه پلار دی اوجنه او مال دی د پلار سر ورشه هغه وی دی لاړو زم چې د پلار سر دلا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راو ګرځوي راځه زدا پیغمبر نه یم ما صرف ستا امتحان اوس کې ستا مینه سمر صحابو به مینې پیش کړي. الله اکبر. امام الانبیاء یو ورځ وجود نوی ویستل صحابه ته وی دا وینه بار توي کې د وجود نه وینه ویستل صحابه چې بار ورل وی مشوره دا وینه کومه د شکو دا وینه بسنګ پټاګه اړو تا خو د امام الانبیاء د مبارک وجود وینه مشوره وکړه وی دا وینه سکو ټول صحابه وس دا نراله امام الانبیاء دی وینه وی خو مونږ وس کلا وی چې د چا وجود ته زما وینه لاړه پاغه د جهنم اور حرام دی. صحابه د امام الانبیاء د وجود وینه تیر وینه مینه صحابه کړي وخت مینه د صحابه. امام الانبیاء وی ما شجر حجر پیجنې چې زه پیغمبر یم او ونی بوټي نه پېژنې تاسو یې ولې نه پېژنې مونږ یې ولې نه پېژنو ونو پېژندو. صحابي وی زه ورسره را روان لار کې نبی علیہ السلام ما ته وی دمو چې نبی علیہ السلام مدش او زور ته ولاړو چوکیداری مې ولا کوله ټول صحابه ځان به یې موړ کړی چې د امام الانبیاء په سر ولاړ وی عجیب نظاره مې ولیدله. نبی علیہ السلام اوزو یو ونه را روان حدیث رااله او دسی نبی علیہ السلام خواته ودرېد خټې مو شاوله بیا خپل ځای ته لاړ. نبی علیہ السلام ودرېد چې نبی علیہ السلام راویښ شو ما ورته الله حبیب دسی ونه مې ولیدل. نبی علیہ السلام وی دا تا ناشنا وګڼل چې لکه ونه راغله ما بیا ما ته چې دا ناشنا مه ګڼه شجرة استأذنت ربها ان تصلي علی دا ونه د ډیر وخت نه انتظار کې و چې نبی علیہ السلام په دې لار کړی نن زه ولیدم نو استأذنت ربها اجازت وغوښته رب نه ان تصلي علی رب نه اجازت وغوښتو په ما ته اجازت راکړه چې زه د باندې یو سلام پیش کړم یو سلام دی ونه لرب اجازت ورکړه دا ونه رااله او زمان انسان موړ کو بیا واپس دې زه پیژندلم چې دا نبی شجر حجر پیژندو شجر حجر یو کس بلار راوه مړه سمساره د ورسره لاس کې سمساره سب نبی علیہ السلام ته وایي که دا سمساره ژوندی شوه او دې راته ستا د رسالت اقرار وکړو نو زه به تا پیغمبر وکړم. سمساره او بیا مړه خبرې امام الانبیاء ورته صحیح پولیس امام الانبیاء دې سمسارې ته وایي یا زبو اے زبا اے سمساری مړه سمساره او د امام الانبیاء आवाज ور ایک دم ژوندی شو او د انسان په شان خبرې شروع کړې وی لبیک وسعدیک یا زین مطواقا یوم القیامه حاضر 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 لبیک وسعدیک یا زین مطواقا یوم القیامه. علیہ السلام تو وی حاضر ہے وایا تسوای امام الانبیاء ورتوی ته د چا عبادت من تعبد د چا عبادت کوي وی من فی السماء عرشه
वफिल अर्दि सुल्तानुहु वफिल बहरि सबीलुहु वफिल नारि इक़ाबुहु वफिल जन्नति रहमतुहु। न अगज़ात इबादत को के आसमान के अर्श के क़स्मत के हुकूमत थे प दरियाब के लारी दी अगर तीज़स्ता दरिसालत तको नबी अलैहिस्सलाम वर्तवी मन अना सुसु माफी जनी अगर संसार वही अंत रसूल रब्बिल आलमीन अंत रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन। तदा अल्लाह रसूलुम ये व खातमुन नबिय्यीन पता तो टूल अंबिया सिलसिला खत्म शकेगा तो रसूली खातमुन नबिय्यीन संसारी द जबीन इकरार रोज़ी अंत रसूल रब्बिल आलमीन व खातमुन नबिय्यीन। और सरसवाई कद अफ़लह मन सद्दक़का व कद ख़ाब मन कज़्ज़बका। चाची दी खबरों मनल कामयाब बशी चाची उन मनल नाकाम। शजर और हजर पे जंदा खाची दा नबी आखिर ज़मान शजर और हजर पे जंदले वो नुबुट पे जंदले ज़नानरा लला इमामुल अंबिया इस्तेरावस विदेशी में करसीदे इस दकड़ी दे खबरी वाला नवर्स छाड़ा या बुलूग तरसेदले दे खबरी वाला नवर्स बोला कहना छाड़ा कानून पे जंदो चाड़ाम द पैगंबर दर रिसालत इकरार करें नबी अलैहिस्सलाम चाड़ा तो वही मन अना सोके माफी जनी चा मन अना और वही जमा बच्चे चाड़ा देगा और ही नबी अलैहिस्सलाम वर्तो वही मन अना चाड़ा ची इमामुल अंबिया तो कतल वे अंत रसूल रब्बिल आलमीन रसूल रब्बिल आलमीन। नबी अलैहिस्सलाम वाले तो ये मोजा द ज़मान द रिसालत इकरार को द चाड़ा वाले खत्म चाड़ा वाले अंत रसूल रब्बिल आलमीन उन बुट पे जंदो तस्वीली न पेचने तस्वीली न पेचने मंगवली खपल पैगंबर नबी सहाबी उखे सरकश शर और सरकशी करे नबी अलैहिस्सलाम वाला ये उख में सरकश नबी अलैहिस्सलाम और कम ज़ेरी मेरे बाह के दिन ने वैसे सवरसम और तीद अल्लाह हबीब सरकश शबे दे नुकसान बदरो प्रेर ना उख माफी चली चिदार रसूल ना माफी दे प्रेर नबी अलैहिस्सलाम वाला के तो उख पे नजर ओ लगे तो रामन देखने सरी नबी अलैहिस्सलाम को खोटी नबी अलैहिस्सलाम मालिक तो वही राशा रसाई पलास के वर्क लला वे जिदा उख ज्वंदे दे बबिया सरकशी हो जाती तो मेरा नबी अलैहिस्सलाम रवान दे यो उख उली दो चुई दो रावे सरी नबी अलैहिस्सलाम को की को दो दस्तर को नहीं उठ के रवान दे नबी अलैहिस्सलाम बोले दी सीधा सड़ कराओ मालिक के रो तो राश तो कोई ना उख चिजाड़ी दे मा तखबल शिकायत तो उली दमा उखबल शिकायत रहो मालिक नबी अलैहिस्सलाम वही तो दिल खुराक कम वर्के बोझ पे गट पे तमात शिकायत तुम्हारी मालिक तो आया या बड़ी उख सरला से न कहता जी उख मातन फल शिकायत तो उख कराबई की इमामुल अंबिया वही दे मात फल शिकायत और चिकल इमामुल अंबिया द दुनिया न लाड़ो तो नबी अलैहिस्सलाम उख पाते उखपोश को ची नबी अलैहिस्सलाम वफात उखपोश सचली वो अगर वो खरवान अशवला और द नबी अलैहिस्सलाम द रोज़ी मखी तद जन्नतुल बकी पर मुबारक केना नबी अलैहिस्सलाम रोज़ी त मखामक केना सहाबा उबर उड़ी उखदस गया उड़ी उख गया सहाबा पोश चिदा उखपोई दे उख गया खुरी उबदस की वही जमा शख्सवार निश्तले जमा राकिब निश्त राकिब जमा राकिब निश्तले हमारे बस वरली कवला जमा राकिब सशो जो सोकुम जानता न प्रेदम चिदे इमामुल अंबिया न पस पपा मसूर की अक्का वो खमाख का ज़ैनास तवा नहीं खुराक करे दे नहीं साख करे दे सौरज़ी पस अगवू खपा अक्का ज़ैबान दे बरशवा वो भी खुराक का साख न वे ज़मा राकिब द दुनिया नला सची द चा शख्सवार
زما شخصوار د دنیا نه لاړ کما چې بستر دي شجر او حجر په جنت چې د نبی اخر الزمان نبی علیہ السلام د احد غر ته مخامخ ودرېد ای صحابه وو دی احد غر ته وګورئ دا د احد غر ما سره مینه وایو خدایا مونږ ته هغه احد وښیي چې دی غر ته وګورو چې ای غره احدا تا د پیغمبر سره څنګه مینه کړې وه زموږ د پیغمبر سره غرونو ور سره مینه کړې وه دا نبی اخر الزمان دا نبی اخر الزمان دا د مینې لایق شخصیت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما یې لس کاله خدمت کړې وی ما ولا دا ورغوي دي سي مرسستو ما ولا دا پرسه کړي لاسونه مولا دي سي کتل وی دومره نرم وکنه چې دومره نرم می چرته خم نولې دي چې دا لاسونه مولا دي سي او ما باندې د پیغمبر بوی لګېدلی انس رضی الله ما یې داسې بوی لیدلی دی چې ما د مشکو او د عنبرو خوشبویي داسې نه ده لیدلې چې د امام الانبیا نه چې کله وفات کېدو صحابو ته وصیت وایي تاسو چې مړي له کفن ورکئ تاسو ورله د سجدې په ځایونو باندې عطر لګوئ تاسو مړي له عطر لګوئ وایي چې زه وفات شم ما له به عطر نه لګوئ صحابه ورته څه بدله لګو ما چې د چا لس کاله خدمت کړې نبی علیہ السلام سره لس کاله ګرځېدلی وم ما ترې نه ځان د خوله سنبال کړې ده د نبی علیہ السلام د وجود خوله مې ایښې ده هغه خوله به راوالی او ما له به یې د سجدو په ځایونو ولګوئ بیا مې الله تعالی هغه خوله راباندې ولګوئ د پیغمبر خوله به وړم مونږ به څه وړئ مونږ به څه خلکو څه وړل خلکو محبت وړو ډکې سینې د محبت یې وړلې امام الانبیا سره به میلاویږي چې مونږ به څه وړو ما سره فکر کوه خدای مونږ به څه پېښ کړو یوازې به مونځ خلاص نه شو یوازې به روژه خلاص نه شو ګورئ یوازې به په زکات خلاص نه شو ګورئ یوازې به په تبلیغ خلاص نه شو ګورئ دا کلک محبت ته وړو دا محبت ته وړو غواړي ګورئ بغیر د دې نه به اونخړو هغه هلک چې د نبی علیہ السلام سره ډېره مینه لرله نوجوانانو پرېږدئ د فیسبوک مینې مړه دا مې فرینډ دی او دا مې ډینګری دی او دا مې پلانکې دی او دا مې پالور دی پالور په تندر ساړه کوي فرینډ پرېږدوه د امام الانبیا سره مینه وکړئ ځوانانو د پیغمبر سره مینه وکړئ د خپل پیغمبر سره مینه وکړئ ځوانانو دا مینه اوسئ دا مینه اوسئ طلحه ابن برا ځوان هلک دی ځوان خو په پیغمبر مین دی نبی علیہ السلام ورته پلار دې مړ که او ما علیه السلام راوړو وی ځم چې راوړم نبی علیہ السلام راوګرځوي نه ما هسې ستا امتحان هغه بیمار چې بیمار نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې تپوس ته ورغی چې تپوس ته نبی علیہ السلام ورغی ډېر بیمار نبی علیہ السلام صحابو ته وی چې راته وی که دې وفات شو ما خبر کوي چې دې جنازه ما مین دې زه به یې جنازه پوه چې نبی علیہ السلام رخصت شنه هغه صحابو ته وی که د شپې مړ شو به نو جنازې له به بیا نبی علیہ السلام ته راغواړم زه یې بیرته دی دې د ښار نه ډېر بیرته دا لرې ځای دی او شپه نبی علیہ السلام به نه راکړوئ ای به زما ورسره مینه ده مین پې ډېرې به خو د شپې به یې نه راکړوئ زما جنازه هغه شپه چې نبی علیہ السلام ترې را روان شو هغه وفات شو نبی علیہ السلام دلته کور ته راورسېد هلته طلحه ابن برا وفات نبی کریم صلی الله صحابه و خخ که جنازه یې وله ورکړه نبی علیہ السلام سحر تپوس وکړي طلحه ابن برا چې خو وفات شوي وی جنازه یې شوې ده نبی علیہ السلام وی ښه نبی علیہ السلام یې د قبر خواته راغی په قبر باندې یې ودرېدو داسې دعا یې ورته وکړه نو ځوانانو د مینې ځای وکړي طلحه ابن برام یو ځوان زنانه ځوانانو امام الانبیا لاس اوچت کړی وی اللهم القتلها خدایا اے الله د طلحه سره یو ملاقات وکړي خدای تعالی درغه یو ملاقات وسره وکړي والله دسی ملاقات وسره وکړي چې طلحه تا ته وخاندي او تا ته وخاندي
خدای دې سي ملاقات په سره کوي چې ته د هغه نه راځي او هغه ستا نه راځي خدای دې سي به سره نه ملاويږي یا الله چې طلحه د لکه مخې له درشي خدای د طلحه نه به خوشاله خدای زما مینه دروړه زما مینه یو صحابیو کنه اب ټوکې لري کوي ټوکې ټکاري کنه دی علماء کې بعضي دي ټوکې لري صحابه را نبی رسول الله ته وی دي منک دې صحابي دې ټوکې کوي دا ټوکې ټکاري کوي دې منک نبی رسول الله صحابه ته وی تاسو د ټوکو نه خبري خود مینې نه د الله سره یو راز کو هغه دا دی چې دې د الله او د الله پر رسول ډیر پیا ډیر به حد مینه دا د پټو کو الله نه خپکیږي تاسو په مدري شي د پټو کو الله نه خپکیږي دې د الله او د الله پر رسول ډیر پیا ځوانانو مشرانو مینه وګورئ د پیغمبر سره به مینه وکړه التبغ مینه پیش کوو مینه وګورو هغه مینه بخیو بختور خلق بد امام الانبیاء سره ملاوي عطا الله شاه بخاری به ملاوي دی الله اکبر غلام غوث هزاروی رحمت الله علیه به ملاويږي چې د بچی جنازه می پریخي او د عقیده ختم نبوت دی پالت دی مون بسو اسی مون واجر ختم نبوت جلسه او خو فارغ نو مون د ختم نبوت جلسه او ټیم لګلیر شو بیا نور کې ناشته نشو دا مینا دا رشید احمدی گنگوہی رحمت اللہ علیہ تقریروں کو ماسخوتن شوروں کو سہارا پوری ہو سہارا پوری دا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے پڑھ رہا کہ تقریری سب شوروں کو آسمان نہ باران عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے باران توقع تلوی بارانا یا تورے گا یا بزورے گا بانا نشو ورے گا کته ورېږي خزه تقریر پرېدم او که زه ورېږم خو ته ودرېږه وی چې داسې باران ته بره وکتل एकदम باران وکړي او عطا الله شاه بخاري ماسخوتن تقریر شروع کو د سحر د اذان پوری تقریر کړي تاسو د مازیګر نه ماسخوتن پوری څه خبره مړه وای د سحر پوری بناسب ان شاء الله چې د پیغمبر د محبت جنگ دی دا عقیده ختم نبوت امتحان دے شپتی نو قربان دا پویدل نا تا اللہ شاہ بخاری نا پویدو چاہتے نا تبوسا کوئی حضرت گند سن تیر وی نیم پا جیل کے نیم پا ریل وی نیم پا جیل کے لاڑو او نیم پا ریل کے لاڑو علماء علی ونی نو وی یا روانی ما دا عقیده ختم نبوت تپارا سفر کوما او چې د ریل نه کوشم چې جیل کې کینو نیم عمر پر ریل کې لاړه وی نیم په جیل کې لاړه چې جیل کې کنه چې جیل آیا ساته چې کم سړی د عقیده ختم نبوت کار کوي کدی د دین په هر شوبه کې باغی کې به د وزن کدی تدریس کې باغی کې به یو جدا انداز کدی تلاوت کې باغی کې به یو اثر دا یاد ساته الله شاه بخاری رحمت الله علیه چې ماسخوتن تقریر شروع کو د سارا پوری کو د تو سوکناس نو د تو سوکناس خام او علماء توای چې د عقیده ختم نبوت جلسه کوي وای ماسخوتن مانځه پسې شروع کوي سحر مون بکو بیا وکړو ان شاء الله چې د اکابر تاریخ باندې ها چې دا خوب د ټاټۍ درکې یو طرف ته او بل طرف ته او د فرشتي لیکل کې یو مونږه او الله شاه بخاری رحمت الله علیه چې جیل کو نو تلاوت شروع جیل کې قران انګريزانو چې ووري الله دې سي اثر ور کړو چې انګريزان په چړاو یو بصراغه عطا الله شاه بخاری له پوګلا کې لاس کې خودو وتا الله شاه بس کا پمون کې نور د جړه طاقت ختم شو بس کدا تلاوت ورته بس دسی خلق د عقیده ختم نبوت کار کړی دی ها چې تلاوت په کو انګريزان به چړول انګريز پسې راغی بس کا نور طاقت راکې د جړه نشته سترګې دی راځي وچې کړی نور د تلاوت مکو په دې جیل کې د دسی خلق کړی دی ها دا د شیخ الهند په شان خلق کړی دی ها
چې په جیل کې شیخ الهند رحمت الله علیه وو وجودونه زخمی قبر ته وړي دي خان زخمی ګورته لی ولا ورکو شیخ الهند وجود ټول زخمی چې قبر کې خو خلق راغل وی د در شاګرد نه په تاسو کو د حسین احمدی مدني وی حسین احمد د استاد وجود دی ټول زخمی دا ولي دا زما د استاد رازو د ماتوي نه وای ښکارا اوس چې دفن شو نو ښکارا وای چې کله مونږ په جیل کې وو زمانه به دا استاد اوس شیخ الهند چې دی به سټیم پسراو د بران مدن شو ورته حضرت رنگ ډیر خراب شوی ماته وی چې حسین احمد تا چې ما نه بوزي کنه دی موشي تا باندې سوي بوی لګي ما یو حضرت په ما سوي بوی لګي چې حسین احمد چاته به ښکارا کوي نه پجونو خدا زما د وجود د وخی بوی دی دا پتا چې زما د وجود د وخی بوی پتا لګي ها د دې اکابر د دې اکیری د پاره چیونه کولې دي چیونه موسی وجودونه قبر ته وسکري مونږ سو وکړل تش پناخت او کیناستین شو دم څه خبره مرزه د عقیده ختم نبوت جلسه لا چې 2-3 غنټې انتظار نشي مرزه ممکن حجون پیدا شي دا زما درېمه جلسه ده نن دې د جمعې د مانځه نه پس جمعې مونږ کلی کې کړې ده دا درېمه جلسه د ختم نبوت خو د جمعې د مانځه نه پس د کلی نه راغلی یو چې د عقیده ختم نبوت مسله ده شپه او ژوند او وجود او اوازونه دي قربان د پیغمبر د عزت نه دا هر څه قربان اینه وو دا حسرات پل تو ودریږي نه مونږ بس جواب مولانا ابوالعباس هزاروی رحمت الله علیه نو موریدلې د بچي بیمارو ښه چې بچي بیمارو ډاکټران ورته دا بچي د کور ته بوزه ته نور لکه تقریبا وفات کېدو ورته ورځ دا یا ودا خود د نور ژوند ختم دی دا ورځ بدی کور به وباس حضرت بیبي بچي چې کور ته راوس لکټې مشو نه چا ورته دروازه وټکړه غلام غوث هزاروی رحمت الله علیه چې دروازه ورته وټکوله حضرت بار کو هغه ته وی خیر دی هغه ورته وی که خیر نه وي نو که خیر وي نو زه به ستا دروازې نه خو خیر نشته وی خیري ده وی څه چل دی وی زمونږ علاقې ته قادیانیان راغلل پرچار یې شو عالم نشته خلق د عقیده ختم نبوت نه اوري غلام غوث هزاروی رحمت الله علیه ته ودرېږه زه هم وایو خدای دې داسې بېخیري نه راوړي مشره رورې ځوانه که د داسې بېخیرۍ غږ دې ولیده راځه او زما د دروازې نه درز وباسه انشاءالله زمونږ د علماو دروازې ټکوئ ښه مونږ له راځئ مونږ له که په عقیده ختم نبوت حمله راغله راځئ زمونږ د علماو دروازې ټکوئ ښه انشاءالله مونږ به ځئ او وبه یې وینئ انشاءالله په صف اول کې به مونږ علما ودرېږو په دویم صف کې به تاسو ودرېږو ښه انشاءالله او وبه یې نه که خیر په اول صف کې به مونږ ولاړو انشاءالله غلام غوث هزاروی را دنده شو بیبي ته وایي زما هغه بیک راکړه زه سم آسان کار و اوس خو د ګاډي چابیانې راکړه پولیس به را روانېږي او کارډ به راوځي او سم چل وي او وسکټ به اغوندم او دې کې ځي خدای دې راکړي ځي آسان کړي چې داسې ساده شي نو کار به راته آسان شي که نه دا لټر بټر او دا څیزونه ډېرې نو ګرانه ده چې دا جنګ بیا وګټو داسې د اکابرو په نقش قدم به دا جنګ ګټو چې د اکابرو تاریخ ګورو دا جنګ کوو امید دی چې کامیاب وایي زما هغه بیک راکړئ د کپړو بس یو جوړک به پکې وه حضرت روانېدو د بچې پسې راپاس چې ویلي دی چې بابا جان مې ځي راپاسېدم وایي بابا زه تا ته پته چې زه ستا کور کې میلمه یم یا به مې یوه ورځ یا به مې زه داسې وفات کېږي تا ته ډاکټرانو ویلي زما به یا یوه ورځ یا بد به ورځي بابا دومره صبر وکم چې زما روح ووځي او ما جنازه وکړي نو بیا به لاړ شي دومره صبر ما ته وکړه زه میلمه یم
غلام غوث هزاروی رحمت الله علیه په بچی پسې راوګرځېد وی بچیا انشاءالله زه لاړم زه نه پاتې کېږم او ملاقات په انشاءالله په میدان محشر کې د امام الانبیاء مخې ته په حوض کوثر یوځي په حوض کوثر به یوځي شته داسې پلار چې بچي ته وایي شته داسې عالم چې بچي ته وایي شته داسې عالم چې مور ته وایي چې مورې زه لاړم او فروغ رانلم د عقیدې ختم نبوت دپاله لاړم که روغ رانلم نو په حوض کوثر به تاسو سره میلاویږم ملاقات به هلته بچیه زه ځم ملاقات به بچی پلار ته وایي نه به ځې پلار وایي ځم پلار پیک راواغستو روان چې روان بچی نیغ کېناست وایي زه خپل پلار یم ځکه بچی په دې پوهېږي ښه چې که دا پلار مې بیا راځي نو زه به نه یم په دې دروازه به زه دا پلار بیا ولې غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه چې روان شو یو ځلې بچي ته شا کړي نو بیا بچي ته لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین ایمانم کامل نه دی چې د بچو د بیبي نه په ما زیات مین نه یې ښه هسې چغې مه وهئ ښه 3 ګنټې کېناستې نه شئ او په نبي علیه السلام مین یو دا داسې مینه ده دا د غلام غوث هزاروي په شان مینه غواړي ښه چې بچي ته په شا نه ګوري په تا خو لا د بچي قرباني نه ده راغلي په تا به لا قرباني راځي تا ته به زه هم راوځه د سلو تنو ضرورت دی د امام الانبیاء عصمت بچکیږي خو د سلو تنو ویني غواړي دا امتحان به په تا راځي ته به سبا هغې امتحان څه ورکړې چې ته نن کېناستې قدرې نه شي سم مضبوط کېنئ ښه وایي که د ساره پورې تقریري ناست به یو انشاءالله د پیغمبر د خاطره به ناست یو انشاءالله دا عملنامه کې لیکل شي ښه دا لیکل شي دا سبق به هلته کولاویږي د دې پیدا به الله په حوض کوثر راکوي انشاءالله چې غلام غوث هزاروي وتو د په وره کې بچي ته نه ګوري بچی پلار ته ګوري پلار سیده ووت خپل پلار یې ولیدو په آخر کې خو د شا د طرفه یې بابا چې بچي ته شا کړي د دې ورته کتلي وي دا د غلام غوث هزاروي په شان پلار وکړي چې لاړه ووت چې لږ سفر یې وکړو د اطلاع راغله وی بچی دې وفات وی حضرت د بچي جنازه نه کوئ بیا به لاړ شئ وی د بچي جنازه مو وکړئ وی زما د بچي جنازه کول فرض کفایه دي او د عقیده ختم نبوت دفاع کول فرض عین ارانو دا خو به قرباني راځي ځوانانو لکانو وجودونه به پیش کوئ ښه انشاءالله دا خپلې وینې به قربانو ښه انشاءالله دا خو به امتحان راځي مړه یو ځل هسې مرګ دی هسې یو ځل مرګ دی که نه منئ مرګ منئ چې یو ځل دی نو خو په عقیدې ختم نبوت راغی نو په شلو پیرو ورته لبیک وایي لبیک یو ځل به مرونه یا مخکې یا وروسته نیټې د چوکدېږي لنډېږي نه هسې به په نیټه مري خو عقیدې مضبوطې کړئ بس په لنډو خبره مونږ د غلام غوث هزاروي بچي یو مونږ د عطاالله شاه بخاري بچي مونږ د شیخ الهند بچي یو وی زما د بچي جنازه به وشي لاړ د بچي جنازه یې پرېښود چې هلته ورسېد چې د سړي د بچي جنازه پرېښودې ورشي دته دشمن ټینګېدی شي چې داسې اخلاص سړی ووځي دته به قادیانې څه ټینګ شي قادیاني ته یې نوم واله ته د غلام غوث هزاروي وایي پېژنې چې ویښته پې نیغ نیغ ودرېږي ویښته هماستان هغه یېرېږي تشې شطۍ دي ښه راته وایه عطاالله شاه بخاري پېژنې ویښته به پې ودرېږي چې د عطاالله شاه بخاري نوم ورته وایه تصویر یې ورته وښیه ورته د غلام غوث هزاروي تصویر ته یې نه شي کتلی ښه دا داسې اکابر تېر شي دا داسې خلک چې ورغی خلک یې راجمع خلکو چې غلام غوث هزاروي ولیدو خلق مطمئن شو قادیانی علاقه پرېښود را روان واپس چې کور ته راورسېدو چې کور ته رادنده شو بیبي ورته وایي حضرت چې د بچي د سنکدن شروع شو
دوستي سی کولی پکو یو طرف ته قتل بل طرف ته قتل خپل بابا یې کړ چې ټول کور باندې نظر ورواچو ته په نظر رانلی اما ته وی چې زما بابا خو نشته او زما څنګه قدم شو او چې بابا میرا شکل کوړتا ورته وای چې بچی دی وی چې السلام علیک بابا پتا دې سلام بابا پتا دې سلام بس زه وفات کېږم خو زما بابا ته به زما یو سلام پرېږدي چې بابا مې کله کوړتا ولانغوس هزاروي ته چې بیبي د بچي سلام ووایي بچی نه سړی نه پیدا دی د بچي جنازه یې پرېښه الله اکبر دا ولانغوس هزاروي به په حوض کوثر باندې ولاړ دی به خپله مینه پیش کړي چې ما د بچي جنازه پرېښې ته به څه وایي چې زه 3 ګنټې کېناستې نه شوم په جومات د عقیده ختم نبوت جلسه وه خو زه فارغ نه وم په هغې ورځ باندې سکار ځان له په قلاره کښېنه ښه دا ستا کار نه دی ښه دا به د سره دانګې نو هله به دا کار کوي ښه لومبې به د سره دانګې شه غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه روان شو او قبر ته ورغلو خپل بچي د قبر خوا ته ودرېدو دعا کوي خدایا که زما دا تلل دې قبول کړي زما د بچي نه عذاب قبر کور ته راغی د شپې خوب ولیده بچی ورته وایي بابا تل دی مبارک ستا سفر اللہ قبول کو او اللہ زمانہ عذاب قبر کو بابا تکبیر ختم نبوت زندہ غوث هزاروي رحمت الله علیه مشاعر اے قربانی برازي خا ورکو بکنه قربانی به ورکو الکه تاسو نه مخکې مونږ ورکو مړه تاسو ولې کبراوي ښه یو خبره ویا عقیده ختم نبوت دا د یو جماعت خبره نه ده دا د یو پارټۍ خبره نه ده دا د یو تنظیم خبره نه ده دا زمونږ د ایمان مسله ده دا زمونږ د ایمان مسله دا د ټولو مؤمنانو چې پچا کې ایمان دی هغه به په عقیده ختم نبوت کې موږ سره ملګری انشاءالله د بیبي سمیه تاریخ روالا دا زنانه و زنانه بیبي سمیه رضی الله تعالی چې کله شهیده کوله ایمان یې راوړو شهیده کوله یو وخت به یې وله په یو وخت پورې وتړله بله په بل وخانو ته یې یو طرف ته بل طرف ته ځئ بیبي سمیه په جړا شوه د سترګې نه اوښکه وبهېده دوی ورته صبر ورته وکړئ دا ستومانه شوې ده وی ستومانه شوې ستومانه شوې نه یم خو دا جاړم په دې چې یو روح مې دی اوس به رانه ووځم چې خدایه 100 روحونه مې وې او 100 ځله مې قربان کړی دی خو په سترګه دې راله اوښکه ولیدله په مخ دې راله اوښکه ولیدله دا به د دې وجې نه نه چې د عقیده ختم نبوت نه به اوښتې یا یاد ساته که اوښکه دې ولیدله دا به په دې وجې چې خدایا د عقیده ختم نبوت نه زما یو روح دی خدایا چې په دې وجود مې څومره ویښتان وي چې دومره روحونه دې راکړې وې او یو یو مې د نبي علیه السلام نه قربانولی او انشاءالله وبه وینئ قادیانیانو ته وایو چې دا جبه یې که نه که خیرې او سارا پکې و انشاءالله نو دا جبه به وایي قادیانې کافر تھا کافر ہے کافر رہے گا قادیانې کافر وہ قادیانې کافر دے قادیانې به کافر وي چې دا جبه یې انشاءالله انشاءالله وبینئ که خیرې مونږ د هغې علماو بچیان که په دې وجود کې روح نه و که نه انشاءالله هم به یې قادیانې په خوا نشي تېرېدی که خیرې ښه هسې به یېرېږي چې مړ راپسې راپاتې شي چېرته ښه که خیرې انشاءالله د دې یو یو ویښته نه به هم اواز راوځي عقیده ختم نبوت انشاءالله
دا به د یو ویښته نه راوځي انشاءالله، دا به زمونږ د ویښته نه به راوځي چې ساره پکې وه. دا اعلان کوي دلتم دی، په چوک کې دی، په جلسه کې دی، د عدالت مخې تم دی، خو د ټولې دنیا عدالتونه راجمع شي انشاءالله. مونږ ودرئ یو خو هغه ده که دا ژبه ونښتله او دې ژبه کې سا نه وه نو هغه جدا خبره ده. که دې ژبه کې سا وه که نه او د ټولې دنیا چچان راته ودرېږي، زه به وایم چې قال النبي صلی الله علیه وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. دا اعلان بدا چې بکی حق خیره او د جج مخې ته به وایو چې قادیانی کافر وو، کافر دی او کافر به وي انشاءالله. د زنکدن په وخت کې به موږ د ژبې نه راوځي انشاءالله چې نبی علیه السلام اخیری پیغمبر دی او قادیانی مرتد کافر د دایره اسلام نه خارج انشاءالله. دا عقیدم ده که نه؟ نبی علیہ السلام با پا حوض کوثر ناسی اوبه به ورکی لوخی بی پا حوض کوثر. بعضی خلق براش امام الانبیاء بوئی دی ما ترانیز دیکھے دی لزپا لوخ اوبه نورکو ما دی لزپا لپو باندی اوبه ورکو. دا با دا عقید ختم نبوت سپایانی حق خیری انشاءاللہ. مونږ د هغې لپې په تمه یو انشاءالله چې مونږ به د هغې لپې ووسکو انشاءالله. د چا پروا نه کوو، وړه کې دغه لپه ساتو او د دغې لپې ارمان هم دی چې راته دغه یوه لپه میلاو شوله نو مرګ هسې یو ځل مرګ دی، مرګ به راځي. دا چې څنګه دلته لګېدلی دی یې نه پېژنو، دلته د لاندې اړه درته معلوم دی ښي طرف دی که چپ طرف ته د دې سینې نه لږ کته یي او سپک کته داسې دلته اړه دی ښه. دا د اړه د پاسه لګېدلی دی ښه. دا د اړه د پاسه څه کوي چې دا دنده په دې اړه کې پروت دی انشاءالله. دا به په دې اړه کې به وړو او دا مینه به وړو او په حوض کوثر به امام الانبیاء ته ښکاره کړو انشاءالله. او د ختم نبوت جلسې نه به داسې نه ځئ ښه. دا نن چې څنګه راغلي یې داسې به نه ځئ چې د عقیده ختم نبوت د جلسې نوم واورئ چې په کور کې څومره نارینه یې هغه ټول به ځئ د سیل وي د سیل وي ښه. دا بچي به له ځان سره بوځئ دا کچ کچ ښه. زه کله ناکله د ختم نبوت جلسې ته لاړ شم چېرته چوک کې بازار کې زه ځان له سیټ ته ولاړ یم دغې ته تقریر نه کوې وایم نه زه تقریر نه کوم. ته څه کوې؟ زه هسې دې خربو ته ولاړ یم چې لږه خوله خو رانه وبهېږي خول هسې وایې زه به هسې شاته ناست یم ستړی کېږم با ستړی او دا بچي به مې ستړي شي او داسې کچ کچ بچي به مې وولي او بار بار وایم چې خدایه دا مې د پیغمبر نه قربان کړ، دا مینه مې ته قبوله کا سره د بچو انشاءالله. ورځ درته یاده ده کله دی پروګرام 14 نومبر دی که نه 14 نومبر دی را روان 14 تاریخ چې کومه د عقیده ختم نبوت جلسه را روانه ده د سیلاب په شکل کې به ولزو که خیر انشاءالله ښه. سره د بچو به ځو ښه ځو به که نه انشاءالله لاسونه اوچت کړئ ټول به ځو سره د بچو به ځو. الله ته پې ګواه شه ملائک پې ګواه که الله چې موږ د پیغمبر سره مینه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخری پیغمبر دی. قادیانی کافر تھا، کافر ہے، کافر رہے گا. دا زمون عقیده دا دلتا دا په چوک کې دا د عدالت مخې ته ده انشاءالله. او په دې عقیده که مرګ راځي الله ته ګواه شه چې سل ډېرې دا وجودونه قربان دي. رب العالمین دې ستاسو دا ناسته قبوله کړي او خدایم په دې ناسته د پیغمبر سره میله وکړه. بس خدای دې مونږ هلته د پیغمبر سره یو ځای ودرېږي. خدایه دا ناسته قبوله کړي. اللهم صل علی سیدنا